ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دا سورة البقرة دا او دا آیات نمبر دے 238 239 240 241. حافظو علی الصلوات حفاظت کوئی پا منزونو باندے والصلاة الوسطى او خاص په منځ منځني باندې وقوموا لله قانتين او ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي فإن خفتم که یریدلی تاسو فرجالا او رکبانا نو منځ کوئ پیدل یا سواره فإذا امنتم نو کله چې تاسو په امن شئ نو فذکروا الله نو یادوئ الله کما علمکم لکه څنګه چې ښودنه کړې تاسو ته ما لم تکونو تعلمون د هغه څه چې تاسو په هغې باندې مخکې نه پوهېدئ والذین کسان یتوفون چې وفات شي منکم ستاسو نه ویذرون او پرېږدي ازواجن بیبیانې ښځې وصیة لازواجهم نو وصیت دې وکړي دپاره د خپلو ښځو متان د پیدې ورکولو الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج چې نه به یې ویستل د هغوی فإن خرجنا که چېرته وځي په خپله خوښه فلا جناح علیکم نه نشتی ګناه په تاسو باندې فیما فعلنا په هغه څه کې چې دوی کوي فی انفسهن په ځانونو خپلو باندې من معروف د نیک کار نه والله الله پاک عزیز زورور دی حکیم حکمتونو واله دی وللمطلقات او طلاق شوي ښځې او د پاره طلاقو شو ښځو متاع پیدا ورکولی متعه ورکولی بالمعروف د عرف مطابق حقا دا لازم دی علی المتقین په پرهیزګارانو باندې کذالک دارنګې یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاته احکام خپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. دا خو د طلاقو مسله روانه وه او په منځ کې د مانځه خبره وکړه دا ولي نو جواب یې دا دی چې دا طلاق هغه څوک اچوي چې هغه مونځ نه کوي د طلاقو مسلې په کم کور کې راځي نه په هغه کور کې راځي چې نه پلار مونځ کوي نه زوی مونځ کوي نه ښځه مونځ کوي نه خاوند مونځ کوي نو دا جګړې او دا شرونه به روانې نو د دې وجې نه طلاق په منځ منځ کې د مانځه حکم راوړو د مانځه حکم او په مانځه کې په سړي کې دا ښایسته صفات پیدا کېږي د مانځه په وجه باندې د ظلم صفت د سړي نه ختمیږي د نرمۍ او د شفقت صفت په انسان کې راځي چې کم کور د منځونو پابندي کوي نو په هغه کور کې به دا د ظلم او دا د طلاق او د خلې مسلې چې دی نو هغه به ډېرې کمې راځي د سره به یې نه هلته او چې مونځ نه کېږي او الله نه یادېږي نو هلته به شیطان غالبه کېږي که نه نو شیطان بیا څه کوي جنګول کوي جګړې کوي نو شر او فساد په کورونو کې برپای او تاسو په دې معاشره کې سوچ وکئ دا واضح دلیل دی که نه
طلاق مسلې په کم کور کې راځي چې څوک د مانځه څخه پروا نه ساتي. د مونځ څه اهمیت د هغې سره نه یو. نو ځکه یې په منځ منځ کې د طلاق په دې منځ منځ کې الله د مانځه خبره وکړه. او دویم پکې دا دی چې سړی په دې باندې مشغوله شي چې په عدالت کې قاضي صاحب ناست دی او قاضي ټولې فیصلې په دې باندې کوي، څوک د طلاقو مسلې راوړي، څوک د خولې مسلې راوړي، لکه نن سبا د عدالتونو ته ورشي. نو هغوی ته دا حکم دی چې تاسو هسې نه چې په دې مسلو کې اخته شئ، دا مسلې حل کول هم پکار دي. خو ګورې هسې نه چېرته مونځ د نه پاتې نه شي، چېرته مونځ ګورې قضا نه کوي. څوک چې دا فیصلې کوي نو هغه به هم ګورې د مانځه حفاظت کوي، د مونځ حفاظت کول پکار دي. نن سبا وګوره په دې ماحول کې دفترو ته وګوره، سکولونو ته وګوره، کالجونو ته وګوره، یونیورسټو ته وګوره، د مانځه ټایم به یو پیریډونه به شروع وي، اجلاسونه به روان وي، 3 ګنټې او 4 ګنټې او 6 ګنټې اجلاس یې وکړو. نو هلکه تا اجلاس وکړو نو څه توره دې وکړه؟ کشمیر خو یې ستا نه واخیستو، ستا د اجلاسونو څه پیدا. نو مونځ به چې دی نو هغه به قضا کول نه وي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي کله چې موږ د ایران کې یوه قلا فتح کوله، قلا د دستور، نو دومره سخت جنګ و چې زموږ نه پکې چې دی نو د سحر مونځ چې دی نو قضا شو، د سحر مونځ. او صحابه کرامو د سحر مونځ په داسې ټایم کې وکړو چې نور راختلی و. نو صحابه و به چې دا واقعه کله یادوله جړلی به، وایي چې موږ 100 ملکونه فتح کړلو یې، خو چې د سحر مونځ د موږ نه وی تلی، وایي هېڅ فتح یې د موږ نه وی کړی، خو چې سحر مونځ موږ په ټایم باندې کړی وی، په دې پسې به یې جړله. انس رضی الله تعالی عنه به جړله، وایي زموږ د سحر مونځ چې دی نو قضا شوی و. نن یې خو د چا سره څه پروا هم نشته، سړی په ټلیفون باندې لګیا یي، خبرې به کوي، سته مونځ به ترې لاړ شي. کور کې هلکه میلمانه راغلي او د میلمنو د لاسه به چې دی نو مونځ به قضا کړي. په کور کې هلکه مانځله ول نه راځي، په کور کې یاره کار کوو. نو تا ودرېږه دا خپې دې قبر ته چې دی نو ورکوزي کړي، نو تا ته بیا کار در وښیو، او بیا مولوي صاحب وایي لاس پسې اوچت کوي، وایي دعا وله وکوي، او یا په جمعه کې راښکاره کېږي مانځه ته، یا په روژه کې راښکاره کېږي مانځه ته، او یا په اختر کې راښکاره کېږي. دې جومات له یو څو کورنۍ دي چې هم مانځله راځي، په شمار یو څو کورنۍ دي، نور هېڅ څوک مونځ نه کوي. نو بیا چې داسې کس قبر ته ورکوز کړي نو بیا به ورته د مانځه پته ولګي، بیا به دې ته کار ور وښیو. او چې داسې جومات له نه راځي، اول یې خو په جنازه کې ودرېږم، او چې ودرېږي نو چېرته دوا ورته ونه کړي، وایي د جهنم یې الله وایي جهنم یې ځای کې چې څوک مونځ پرېږدي. نبي علیه السلام نه په خندق کې مونځ د مازدیګر چې دی نو هغه قضا شوی و. نبي علیه السلام مشرکینو ته خیرې وکړې. نو دغه شانته کې دا سنت طریقه ده چې ستا نه څوک مونځ قضا کوي او خیرې ورته کوه، یا د له مونځ خرابوي، وایي الله دې تباه و برباد کړي. یا و مانځل راغلی دی او موبایل ورته ټنګېږي او د نورو مونځونو چې دی نو برباد شو. د مونځ به نه د پخپله خپل مونځ به خرابې، او نه به چې دی نو د بل مونځ چې دی نو خرابې. مونځ اهم عبادت دی، او دا دی را روان دی چې داسې سخت حالات دي، د دشمن ټینکونه به تا پسې درپسې، او دا میزایل او ګولۍ ورېږي، نو څه به کې ټیک به مونځ کې په طریقه کې بیا پرخ راتلی شي. په ولاړه باندې په روانه مونځ کوه، په روانه کې مونځ کوه، چې ناستې په ناسته مونځ کوه، رکوع سجدې ته هم پکې ضرورت نشته، په اشارې کوه، په سورلی کوه.
نو په هیڅ حالت کې مونځ پرېښوده نشته ګوره چې داسې وخت په تا باندې را نه شي چې په هغې کې ته د الله بندګي ونه کړې. نو الله تعالی حکم وکړو چې حافظو علی الصلوات، حفاظت کوئ د منځونو. او نن سبا نوجوانان په څه قضا کوي؟ په کرکټ باندې کرکټ یې کوي. نو حافظو علی الصلوات، حفاظت کوئ په منځونو باندې. د منځ حفاظت څه دی؟ حفاظت یې دا دی چې منځ په خپل ټیم باندې وکړي. دویم حفاظت یې دا دی چې د همیشه دپاره یې وکړي په پابندۍ سره د 5 منځونه په همیشه دپاره. دریم حفاظت یې دا دی چې په امامتۍ سره وکړي، د جمع سره وکړي. دا نه چې په کور څه عذر نشته او سړی کور ناست دی او منځونه کوي، هېڅ عذر نشته. او دومره سخت حکم دی، نبي علیه السلام ویلي دي و چې کم خلک مانځله نه راځي و چې زه بل سړی چې دی نو مانځه او امامتۍ ته مخکې کمه او په خپله لاړ شم او لرګي راټول کم او د هغه خلکو کورونه وسېځمه چې څوک د جمع مانځله نه راځي. د دې نه بل سخت حکم شته. او بل حفاظت یې دا دی چې مونځ په خشوع سره وکړي، په عاجزۍ سره یې وکړي، د زړه په توجه سره یې وکړي. سنتو او مستحبات، فرایض، واجبات دا ټول پکې چې دی نو ادا کړي. نو دې ته د مونځ حفاظت ویو، د ټولو منځونو حفاظت. والصلاة الوسطى، او خاص منځ منځني حفاظت وکړو، او خاص په منځ منځني باندې. په دې کې ډېر شي اقوال دي، مفسرینو ذکر کړلی چې منځ منځنی کم یو دی. منځ منځنی هم ویلی شي او منځ غوره هم ویلی شي. د وسط نه چې واخیستلی شي وسطا، نو بیا غوره منځ ته ویلی کېږي. او د وسطون نه چې واخیستلی شي نو بیا منځني منځ ته ویلی کېږي. نو ډېر زیات اقوال دي پکې، 12-14 قرطبي نقل کړلی. چا ویلي چې دا د ماسپښین منځ دی، منځنی منځ. او د ماسپښین دا 4 رکاته دا سنت نه دي، دا خو د هر چا نه تلي، دا خو هېڅ څوک نه کوي. دا ګوره سنت موقت دي، ښه دا چېرته پرې نه دی. د ټولو په سنتو کې د ټولو نه زیات اهمیت د سحر د سنتو دی، او بیا پسې ورپسې د ماسپښین د دې سنتو دی. نو چا به کې ویل د ماسپښین مونځ دی ځکه چې دا د مشغولتیا وخت دی، چا به کې ویل د سحر مونځ دی. نو ډېر زیات اقوال دي پکې، لیکن صحیح قول او غوره قول چې دی نو هغه دا دی چې هغه نبی علیہ السلام فرمایلی د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة وسطا غوره مونځ او منځنی مونځ کم یو دی؟ دا د مازدیګر مونځ دی. دا صحیح حدیث دی او امام ترمذي چې دی نو دا نقل کړی دی. او دا ځکه چې د دنیا په دغه ټیم کې ډېره مشغوله وي، خلک ماسپښین سملی آرام وکړي، بیا یاره وایي چکر به ولګومه، مونځ د جمعې سته پرېږدي. څوک بازار ته روان دي، د خریدو پیروغ کوي، تجارت کوي، څوک دا په هغې کې د خلکو نه چې دی نو دا مونځ قضا شي او پرېږدي. او څوک په زیړ مازدیګر باندې راشي، د منافق په شانته کې، د چرګ په شانته کې یو څو ټونګې ووهي او بیا چې دی نو هغه ځي په زیړ مازدیګر مونځ کوي. نو دا مونځ نه دی، د دې زیات اهمیت دی. ګوره بل حدیث کې راځي من ترک الصلاة العصر فقد حبط عمله، بخاری حدیث دی. چا مونځ د مازدیګر پرېښودو اعمال برباد شو. د ټولو منځونو حفاظت پکار دی، خو الله تعالی حکم خاص کړی دی ګوره په صلات وسطا باندې چې هغه مونځ د مازدیګر دی. نو په دې ټایم کې خلک مشغوله، څوک کرکټ له روان دي، څوک لوبو له روان دي، څوک بازار ته روان دي، څوک د دنیا کار کسب کوي. نو چې دا مونځ د نه چې دی نو پاتې نه شي، د دې خاص اهتمام کوه. وقوموا لله قانتین، او ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي. امام مجاهد وایي قانتین خاشعین، عاجزي کوونکي الله ته ودرېږئ.
چې په مونځ کې نور څه مشغولتیا ونه کې د دې عربیانو په شان مونځ مه کوه. وګورئ د کعبې د امام نه دی سدیس مولوي صاحب و. سدیس مولوي صاحب ورته وایي که قاري صاحب ورته وایي د هغې مونځ دم لیدلی چې ودرېږي او اوږده شوخۍ اغوستي نو دا داسې راچوي او دا داسې راچوي او دا داسې راچوي او دا داسې او دا رومیال داسې کوي او داسې کوي. دا مونځ دی؟ دا هېڅ مونځ نه دی. دا خشوع کوونکی مونځ دی. دا ګورې خرڅ خلک دی دیو ته به نه ګوري چې د امت امامان داسې وو او داسې مونځونه یې کوله نو دا امت تباه دی. ګورې چې شاته پسې چې دی نو دا د پولیسو دغه روان دي او چټ وله راځي و په هغې کې په خپله تنخوا لیکي او حق پکې هلته نشي ویلی. او چې په ملیشیا کې د مسلمانانو هلته اجلاس دی او سعودیه پاکستان ته وایي مسلمان مصر ته وایي و چې لاړ وله نه شي. دا ولې څه د کافرو اجلاس دی څه؟ نو دا امت تباه و برباد دی. ښه نبی علیہ السلام یو سړی ولیدلو او کله په ګیره کې لاس واله کله ځان داسې سمه و کله داسې سمه و. نبی علیہ السلام وفرمایله لو خشع قلبه خشعت جوارحه. کله دې سړی په دې زړه کې خشوع وی نو دا خشوع یې په دې اندامونو باندې ښکاره وی. اندامونو کې و بیا خشوع وی خو د دې په زړه کې خشوع نشته نو ځکه چې دا لاسونه ایسې وهي او داسې وهي. نو مونځ په صحیح طریقه پکار دی. عاجزي کوونکي ښه چې بله څه توجه پکې نه وي. ګورئ صرف الله ته چې دی نو د سړي توجه وي. قومو نه دا راووتله چې قیام په مانځه کې فرض دی. ګورئ قومو ودرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي. فرض مونځ دی نو قیام پکې فرض دی. نفل مونځ دی تراویح دي نو بیا چې څه عذر یې په ناستې هم کولی شي. خو فرض مونځ کې به قیام چې دی نو پکار دی فرض دی دا چې قیام پکې وشي. نو وقومو لله ودرېږئ الله ته. الله ته ودرېدل دی ګورې په نیت د عبادت باندې. داسې خو بل چاته هم سړی ودرېدی شي خو په نیت د عبادت چې ودرېږي نو الله ته به ودرېږي بل چاته نشي ودرېدی. او د قانتین یو معنی خو تاته ما وکړه چې خاشعین امام مجاهد وی. دویمه معنی ده ساکتین خاموش ودرېږئ خاموش. او په ابتدا د اسلام کې او په مانځه کې خبرې چې دی نو جایز وي. ښه په اول په ابتدا د اسلام کې یو جمع به ولاړه وه نو یو سړی به راغی او ته به ولاړ وې نو ستا نه به یې تپوس وکړو چې په مانځه کې څو رکاته شو دي نو هغه تا ته به سړي خواته وویله چې 3 رکاته شو دي. یا به چا سلام وکړو د سلام جواب به هم ورکولو. صحابه حبشې ته تللي واپس راله نبی علیہ السلام په مانځه دی صحابو ته سلام وکړو نو سلام جواب یې ورنه کو. به سلام کله وګرځولو نبی علیہ السلام ته وویل د الله رسول مخکې به مونږ تا ته سلام کولو تا به جواب راکولو اوس ته مونږ ته سلام نه کې. په مانځه کې مشغولتیا ده اوس الله ته اوس خاموش ودرېږئ. د الله سره اوس خبرې کول دي. اوس خبرې چې دی نو بند دي. نو په دې آیات باندې بیا په مانځه کې خبرې بندې شوې. ښه او ځینو پکې ویل دي وایي دا قومو لله قانتین مطلب دا دی چې په مانځه کې به رفع الیدین نه کې. نام پکې چا ویل دي. ښه داسې خلک پکې هم شته وایي دا د خشوع خلاف دی. ویو نو بیا ورته ته جواب ورکوه که نه وی بیا سیده نیغ ودرېږه ټانګې او رکوع مه کوه سجده مه کوه. دا هم د رکوع د خشوع خلاف دی که نه. داسې هوا په ټانګو وهي. خلک پکې ډېرې خبرې کوي او چا پکې دا هم وویل نو رفع الیدین سنت دی. ښه او ترک هم سنت دی. که کې نو کوه که نه کې جو هم مه کوه. ټیک دي دواړه ټیک دي. خو د دې آیات دا مطلب نه دی چې رفع الیدین مه کوئ. ښه جي په ان خفتم نو که یریدئ تاسو د دشمن د حملې نه. د آیات مقصد دا دی چې قیام خو په مانځه کې چې دی نو فرض دی. په
په مانځه قیام څه دی؟ فرض دی. نو که اوس عذر دی، دشمن حمله ده، حمله را باندې کوي، جنگ دی، نو بیا خیر دی چې دی نو که قیام ساقط شي نو بیا خیر دی. یا درندگان دي، اوس خو دا درندگان په خلکو حمله نه کوي، خو انسانان په خلکو حمله کوي. انسانان دې حد ته رسېدلي، نو بیا په ولاړه باندې روان شه او مونځ کوه، په روانه کې مونځ کوه. یا چې تا په سورلۍ ناستې قیام خو نشي کولی، نو په ناسته بیا چې دی نو مونځ کوه، فرض مونځ کوه. خو چې دا اوقات د نه ګوره تېر نشي، چې جنگ روان دی، دشمن حمله ده او مونځ وخت تېرېږي، چې دا وخت تېر نشي په تا باندې د الله د بندګۍ نه بغیر ګورې په دې ټایم کې هم مونځ کوه. نو په رجالن نو مونځ کوئ پیاده، مطلب دا دی چې په روانه کې مونځ کوه. او رکبانن یا سواره، قیام نشي کولی نو په سورلۍ خو باندې ته ناست یې، نو په سورلۍ مونځ کوه. نو که په ولاړې نشي کولی په ناستې کوه، په ناستې نه کېږي په اشاره باندې کوه. خو د مونځ پرېښوده ګوره نشته، په هېڅ حالت کې مونځ پرېښوده نشته. فاذا امنتم، نو کله چې تاسو په امن شئ نو فذکروا الله، نو یادوئ الله، یعنې مونځ کوئ، بیا پکې رکوع کوئ، سجده پکې کوئ، قیام پکې کوئ. دا مطلب دی کما علمکم، لکه څنګه چې ښودنه کړلې تاسو ته الله ما لم تکونو تعلمون، د هغې طریقې چې تاسو په هغې باندې نه پوهېدئ. بیا چې څنګه طریقه راته الله او د الله رسول ښودله، نو په هغه طریقه باندې چې دی نو بیا مونځ کوئ. نو په قرآن کې خو موږ ته پوره طریقه نه ده ښودلی شوې د مانځه، نو هغه چې دی نو موږ ته ښودلی شوی د نبي علیه السلام په احادیثو کې. ما په قرآن کې خو صرف دا دی چې واقعي الصلات، نور تفصیلات ټول ګورې په احادیثو کې دی، هلته به چې دی نو دا طریقه معلومه. والذین، او هغه کسان یتوفون منکم چې وفات شي ستاسو نه، ویذرون، او پرېږدي ازواجن بیبیانې. دا آیات نه دی، دا منسوخ دی. منسوخ باندې منسوخ معنی دا ده چې د دې حکم ختم شوی. دا د اسلام په ابتدا کې دا حکم و چې د میراث احکام نو نازل، نو د ښځې چې سړی به مړ شو او مړ کېدو به، نو هغې باندې وصیت لازم و خپل ورونو ته چې دې دا ښځه به زما د وفات نه پس زما په دې کور کې موجود دي د 1 کال پورې، او دې له به تاسو خرچه ورکوئ. بیا چې 1 کال پوره شي نو که بیا چېرته ځي واده کوي، نکاح کوي بل ځای کې، نو بیا کولی شي. خو بیا کله چې دا بله ورځ مونږ یو آیات ویلو چې زنانه پاتې شي او خاوند یې وفات شي، نو په هغې کې دا حکم و والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. نو دا ښځه بیا د خاوند په کور کې 4 میاشتې او 10 ورځې تېروي. دا آیات راغی. او په سوره نساء کې چې دی نو د میراث احکام راله، نو په هغې باندې دا آیات منسوخ شو چې هلته د خاوند په مال کې د ښځې بیا 8مه حصه رسي، چې کله بچي یي، او چې بچی نه یو نو بیا یې 4مه حصه چې دی نو هغه رسي. نو په دې باندې دا آیات چې دی نو منسوخ شو. ښه جي. والذین، او هغه کسان یتوفون منکم چې مړه شي ستاسو نه، ویذرون ازواجا، او پرېږدي بیبیانې، وصیة لازواجهم، فلیوسو وصیة لازواجهم، نو وصیت دی وکړي، لازم دی په وصیت دپاره د خپلو ښځو متاعن د خرچې ورکولو الی الحول، تر 1 کاله پورې، غیر اخراج، چې نه به یې استی کېږي هغوی د دې 1 کال کې به نه استی کېږي. فإن خرجنا، نو که چېرته وځي هغوی په خپله خوښه باندې کال پوره شي، نو فلا جناح، نو نشته دی ګناه په تاسو باندې، د اولیاو ته وایي، د مشرانو ته وایي، فیما په هغه څه کې فعلنا چې کوي فی انفسهن په ځانونو خپلو باندې، من معروف، د نیک کار نه. بیا زیب و زینت کوي، یا چې دی نو بل ځای کې نکاح کوئ، نکاح کوي،
نو دا خو نیک کار دی، نو دا کولی شي بیا. والله الله پاک عزیز زورور دی، حکیم حکمتونو والا دی. وللمطلقات او د پاره طلاق کړی شو ښځو متاعن پیدا ورکول دي، چې ښځې طلاق شي نو هغوی ته څه پیدا چې دی نو ورکوي، متعه ورکوي، څه سامان ورکوي بالمعروف د عرف مطابق. پرون په یو آیات کې هغه تیر شو چې هغه ښځې چې هغه نکاح یې شوی نزدېکت ورسره نه شوی او مهر یې نه مقرر شوی، نو د هغې ښځې دپاره چې دی نو هغه متعه ورکول فرض او واجب وګورئ، هلته په فرض او واجبي. او دلته چې دی نو که عامې طلاق کړی شوي ښځې تې والې نو بیا مستحب ده د هغوی دپاره چې څه پیدا څه جوړه جامه سړی ورکي یا نور څه پیسې ورکي، وخت په وخت باندې د غونځاخو کریټ ورلیږي نو دا ښه خبره ده. په دې عربو کې دا یو کار ښه دی ګورئ چې هلته ښځه طلاقه شوه او بیا د هغې په بل ځای کې چې دی نو نکاح وشو او هلته چې دی نو چېرته بچی پیدا شو نو دا زوړ خاوند نه دی، دا وله مبارکۍ لمزي چې سامان او څه خرچه وله هم وړي، هلته نفرت مفرت نشته. دلته خو طلاق کړی شوي طلاقه ښځه چا واخیستله نو هغه سړي ځان ته دښمني وکتله، دا سړی به ورته بد ګوري او بس چې دی نو دښمني جوړه شوله. او پښتنو کې دا بد کار دی، نو داسې کول نه دي پکار. کذالک حقا دا حق ته لازمه ده علی المتقین په تقوا والو باندې، ته تقوا والی نو ته دا کار چې دی نو کوه. د دې د وجې نه چې خاندان کې دښمني او نفرت او دا پیدا نشي. کذالک دغسې یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته آیاتونه خپل یعنی احکام خپل، څنګه چې دا احکام بیان کړه داسې به نور بیانوي لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. عقل نه کار دا دی چې معاشره په دې احکامو باندې ټیک کېږي، که دنیا بل څه قانون جوړی او راوړی په هغې نه ټیک کېږي. الله چې کوم احکام را لېږلي په دې باندې چې دی نو معاشره دا چې دی نو ټیک کېږي، چې په هغې کې د زنانو د حقوق چې دی نو ادا کړی شي، د بندګانو حقوق هم ادا شي او د الله تعالی حقوق چې دی نو هم ادا شي، چې هغه مونځ دی د الله بندګي ده. نو په دې معاشره کې به اطمینان سکون وي او راحت وي. بس دی. حافظوا علی الصلوات، حفاظت کوئ په منځونو باندې، په خپل ټیم باندې کوئ، همیشه کوئ او په خشوع سره او خضوع سره کوئ. وصلات الوسطی او خاص په منځ منځني د دې حفاظت کوئ چې مازدیګر منځ دی یا غوره منځ دی. وقوموا لله قانتین، ودرېږئ الله ته عاجزي کوونکي بالصلات په مانځه کې. فإن خفتم که یریدلی تاسو د دشمن د حملې نه او یا د درندګانو نه نو په رجال نو منځ کوئ پیاده او رکبانا یا سوارا. فإذا امنتم نو هر کله چې په امن شئ تاسو فذکروا الله نو یادوئ الله، یعنې بیا منځ کوئ په صحیح طریقه باندې. کما علکم لکه څنګه چې ښودنه کړې ده تاسو ته معلم د هغې طریقې لم تکونو چې نه وئ تاسو ته لمون په هغې باندې پوهېدئ. والذین کسان یتوفون منکم چې وفات شي ستاسو نه ویذرون ازواجا او پرېږدي ښځې نو وصیتا لازواجهم نو وصیت دې وکړي دپاره د خپلو ښځو متاعن د پیدې ورکولو الی الحول تر یو کاله پورې غیر اخراج چې نه به ویستلی کېږي هغوی. فإن خرجنا نو که چېرته ووتلې هغوی فلا جناح علیکم نو نشته دی په تاسو باندې ګناه فیما په کار کې فعلنا چې ویې کې فی انفسهن په خپلو ځانونو باندې من معروف د نیک کار نه. والله الله پاک عزیز زورور دی حکیم حکمتونو والا دی. وللمطلقات او دپاره طلاق کړی شوو ښځو متاع پیدا ورکول څه سامان ورکول بالمعروف په ښه طریقه باندې حقا دا لازم دی علی المتقین په تقوا والو باندې. کذالک دارنګ یبین الله بیانوي الله لکم آیاتې تاسو ته آیاتونه او احکام خپل لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ. وایي